ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ذیشان خان یو ځلې بیا په نوي پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم قدرمنو نن دلته راغلي یو په مردان کې څنګه تاسو ته پته ده چې حالات ډېر سخت خراب دي د کورونا ډېر په تیزۍ روانه ده او ماشاءالله موجوده چې کومې ورځې دي نو ورو کمیږي تعداد ځکه چې ایس او پیز باندې هم عمل درآمد خلکو لاکډاون لګېدلی دی دوکانونه هم بند دي روزګار هر څه چې کوم دی بند دي دلته موږ سره تاجران رونه ولاړ دي د هغې نه به پوښتنه کوو چې دوی د دې لاکډاون باره کې څه وایي چېرې مزید دوی څونه پورې برداشت کولی شي نه شي برداشت کولی هغې باره کې به هغې نه پوښتنه کوو موږ سره اوسئ قدرمنو موږ سره دلته د تاجر ورور ولاړ دی د نه پوښتنه کوو چې دوی د لاکډاون باره کې څه وایي السلام علیکم وروره وعلیکم السلام وروره نوم دې څه دی عادل وروره لاکډاون باره کې څه وایي لاکډاون کوم لګېدلی دی د مردان څو ورځو نه بند دی دې باره کې څه وایي یاره اوسو پورې خو بند بس دا ډېر زیاتو شو او نوره بس دکاندارانو ته لږ ګزاره پکار ده چې دوی دا کار روزګار شروع کړي ولې چې ډېر زیات نقصان کې دی روان دي هر چا د کروڑونو لکونو روپو مالونه روړي دي سیز پایر کېږي او که دا اختر پې تېر شو نو بیا دا موږ له روپۍ هم نه کوي اصل کې جی حکومت خو ورځ تر ورځ هغې سروې کوي و چېرې بیماري ډېر تیزۍ سره روان ده نو دې باره کې څه وایي ټیک د لاکډاون خو هم کولول غواړي خو د دې سره به څه کوي بیماري خو تیزۍ که روان ده خو نه که چې دا پولیس موبایل ګاډي کې کله کسان بوځي لکه د چرګانو موږ دننه کي نو پای کې خو دې څه حفاظتي څه کار کړی دی کاروایي دلته دکان کې موږ خپل دونه احتیاط کوو سینیټایزر پراتی دي ماسکونه پراتی دي که ګاهک راځي هغه له ورکوو نو بس لږ غونته کې خیر دی دکاندارانو ته هم ګوري کني تاسو په خپله که چېرته راشئ د پولیس ګاډي وګورئ چې یو ګاډي د 14 کسانو ځای پکې راځي دوی پکې 20 کسان پکې دننه کي که تاسو وایئ چې هغوی په خپله پیسو پیز عمل نه کوي هغوی په خپله خو هم نه کوي نو دا تاسو د انتظامیه نه څه ګیله لرئ تاسو څه مطالبه لرئ انتظامیه نه بس مونږ اوس دې کې څه وایو مونږ خو دغه وایو چې یاره مونږ ته دا چوټ ختم کړي دا لاکډاون باقي نو مونږ ته کار اجازت راکړي ولې چې مونږ سره دغه د دکانونو کرایې دي شاګردان دي دوی له پیسې ورکول یا دکانونو کرایې ورکول یا دونه څادر زمونږ نشته سبا بیا څه کوو لکه مونږ به خیر ته ناست یو دلته خو بال بچه مو غواړي اخترونه را روان دي لازمي د هر چا د وړو ارمانونه دي خواهشات دي دغه لاکډاون کې مونږ خپل کور ته راشن نه شو وړی نو ارمان به څه کړو مننه ورور دا خبره وکړه چې لکه موږ هم بچي دي زموږ نه به هم څه غواړي جامه به غواړي پیزار به غواړي او موږ لاکډاون دی نو نور نشو برداشت کولی دي هم دا مطالبه لرمي نو د دې خبره هم تاسو واورېدله مخکې ګورځه مخکې بابا څه وایي تاسو دې باره کې دې باره کې دا وایم چې څو ورځې مخکې مې دا جوړه کړې وه که کرونا دو کوئ خلکا لاس مه ورکوئ خلکا که کرونا دو کوئ خلکا لاس یو بل ته به نه ورکوئ خلکا دا مې ویلي اوس رانه شوي دي که نه ذهن هم کمزور دی او مطلب دی د کرونا حالت ډېر مریضان ما ولیده نن که تاسو وایئ چې کرونا شته دا ګپ مه ګڼئ دا ګپ مه ګڼئ لکه ستاسو خبره ټیک ده چې بالکل شته دا ګپ نه ګڼو ډېر مریضان ولیدل په نن سبا دا هلکې دی غوندې راوځي پدې کې موبایل مو جوړ کړه مننه قدرمنو دلته موږ سره دا ورور ولاړ دی تاجرانو نه چې کوم دی دوی نه پوښتنه کوي دوی نوم څه دی او دوی د دې لاکډاون باره کې څه وایي چې یاره کومه کرونا روانه ده دوی عوام ته څه میسج ورکول غواړي یا دوی د حکومت نه څه مطالبه لري دوی نه پوښتنه کوو السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ورور نوم دې څه دی زما نوم حکیم عمران دی د شهیدانو بازار جنت سکریم د شهیدانو بازار څه جنت سکریم جنت سکریم وروره دا تاسو پوښتنه کوو چې دا لاکډاون دی مردان حالات ډېر خراب دي کرونا ډېر تیزۍ سره روانه ده اوس خو ماشاءالله ورو کمیږي یا خبره تعداد ورو کمیږي د لاکډاون په وجه د سپیس باندې عمل درآمد په وجه تاسو څه وایئ یاره مزید د لاکډاون څونه پورې تاسو برداشت کولی شئ نه شئ برداشت کولی تاسو څه یاره چې موږ وایو زموږ د علاقې د شهیدانو بازار دا ټول چې کوم دی نو غریب خلک دي او دوی چې کوم دی دا ټول کال چې کوم دی روزګار وکړي خو لکه ټول کال کې دوی ته دونه بینیفټ نه وي دوی لا چې کوم دی نو قرض پیسې راوالي سودا راوالي د سودا نه پس چې کوم دی دوی د یو میاشت ستر کړي نو الحمدلله اوس خو چې کوم دی بیماري په کمېدو روانه ده د زموږ حکومت ته دا فیل دی چې د تاجرانو سره ښه سلوک وکړي ښه رویه دې وکړي او دا چې کوم دی را مزید لاکډاون چې کوم دی زموږ د برداشت نه دی لہذا چې کوم دی زموږ اصل کې یو خبره بله ده دا خو ټیک ده موږ ته هم پته چې یاره تاسو به مزدور کار یې لکه دغه خو خبره دا ده چې په ایس او پیز خلک عمل نه کوي دې وجه سره تاسو دې څه میسج ورکول غواړئ یاره چې موږ چې کوم دی نو بار بار په دې علاقو باندې ګرځېدلي یو د خپل طرف ته موږ چې کوم دی سینیټایزر ورکړي دي ماسک هم ورکړي دي
او حکومت چې کوم دی نو اون دی بالکل چې په 120 باندې سو کمل نه کوي بالکل چې کوم دی وړي خو لکه دا یو تن په سر چې کوم دی ټول عوام نه خرابوي. لکه ستاسو مقصد دی چې مزید برداشت نشي کولی؟ برداشت نه کیږي. او بل لکه دی کې خلکو په لکونو روپۍ قرض روړي دي، چا کې لونه روړی دا، چا بنګړي روړي دي، چا چې کوم دی بل څه روړي دي. نو د اختره پورې چې کوم دی دا به چې کوم دی دا د خلکو معاشي پوزیشن زموږ ښه نه دی. نو لہذا په دې لاک ډاون کې چې کوم دی موږ سره چې کوم دی نو کوم سلوک وشو کوم دغه وشو نو لکه موږ ته هم بینیفټ پکار دی عوام ته کنه. نو موږ اوس پوري چې کوم دی نو صوبایي ګورنمنټ ته ضلعي ګورنمنټ ته وایو چې موږ سره چې کوم دی دغه معامله وکړي او موږ ته چې کوم دی فوري چې کوم دی دا لاک ډاون چې کوم دی دې کې نرمي راکړي شي او موږ په 120 باندې او چې کوم دی په هر یو شي باندې چې حکومتي څه تدابیر دي په هغې به موږ عمل کوو انشاءالله او موږ ته چې کوم دی نو فاره ده خورې چې کوم دی دا لاک ډاون ختم کړی شي. مهرباني دلته موږ سره دا بل ملګری ولاړ دی نه تاسو کو چې دې باره کې څه وایي؟ صاحب کوم خبره کوم بندا صحیح تاسو دې باره کې څه وایي؟ بس دا خبره دی بس همدغه خبره وه دې مو چې یاره همدغه خبره وه. تاجر همیشه د دې ګورنمنټ سپورټ کړی دی او انشاءالله مزید به هم کوي خو د حکومت نه دا مطالبه لري چې یاره موږ مزید نو دا نشو برداشت کولی ځکه چې زموږ هم سوداګانې راوړي موږ ته خرابېږي او حکومت لا چې څه دغه چې موږ هغې باندې عمل درآمد کوو پیسو پیس به هم عمل درآمد کوو. عوام ته هم دا میسج ورکوي چې مهرباني وکړئ د دې سیز سره مذاق مه کوئ، دا مذاق نه دی. تاسو ورشه وګورئ انډیا وګورئ هغه څونه خلک یې خراب کړه. راشئ په دې مردان کې تاسو وګورئ د دنیا خلک چې کوم دی د دې ښکار شوي دي. لږه مهرباني وکړئ چې دا ګپ مه ګڼئ، دا یو سیریس معامله واخلئ. دا زمونږ او ستاسو د صحت خبره ده. حکومت چې څه کوي چې هغې کوم حساب په موږ سختي کوي او دا نن په موږ سخته ده دا زمونږ د وجې ده. ځکه چې څوک عمل درآمد په دې نه کوي نو مهرباني وکړئ چې په دې عمل درآمد وکړئ او د حکومت نه دا مطالبه لري چې یاره موږ مزید نشو برداشت کولی ځکه چې موږ هم مزدور کار یو، زموږ هم بچي دي، زموږ نوره ګزاره نه کېږي. چې کوم دی زموږ چې د مردان څونه اعلی چارواکي دي په دې عمل درآمد وشي او د دې سره د سره خپل مطالبات وکړي.